چې سلمان فارسی رضی الله عنه دا هغه روایت کوي او خدا و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د روزه څخه ورځ مخکې یعنی د شعبان په پای کې په اخره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ ته بیان کوي خطبه راته ویل هغه کې دا ویل چې یا ایها الناس قد انزلکم شهر عظیم والمجد دا ویل چې ای خلکو ای صحابه کرامو ای زما امته پر تاسو باندې یو میاشت عظیمه میاشت سیا افغان ده سیا اچون کې د پر تاسو باندې شهر مبارک دا یو ډیر مقدس او ډیر مبارک میاشت ده شهر فيه ليله خير من 1000 شهر دا یو میاشت ده چې په دې میاشت کې یو شپه راځي چې هغه تر زر میاشتو بهتره شپه ده جعل الله صيامه فريضة الله تعالی په دغه میاشت کې دغه روزه پر تاسو باندې فرض ګڼلې دي فرض ګرځولې دي چې دا به ته خامخا نه سي ضرور به نه سي او کمننی ولې ګناګار یاست وقيام ليله تطوعا او د شپې بیا یو نفل کول یو عبادت کول دا بیا ستې د فار تطوع ګرځولې دي ستې د فار یو قسم مستحب او نفلي کار ګرځولې دي هغه په ترتیب باندې فرض نه دی ما شواره سره و په دې کې په اخر خبره کوو من تقرب فيه بخصله کڅوک ولا تعالی ته نږدې سلو فيه بخصله من الخير چې په دغه میاشت کې په یو خصله سره په یو عمل سره هغه عمل که بدني او که مالی چې د خیر عمل کانه کمن قد فریضه ودا دار کم دی لکه دی چې یوه فریضه ادا کړي فی ما سواه ما سوا دغه روژې د میاشت یعنی که چیرې په دې روژه کې نفلي عمل وکړي دا دار کم دی لکه په نور ټیم کې چې فرضي عمل کوي لکه په نور ټیم کې چې یو فرضي عمل کوي هرمو مجلس پروا کوي ومن ادى فریضه فيه او که چا په دغه میاشت کې په دا رمضان په میاشت کې فرضي عمل وکړي په دا میاشت کې کان کمن ادى 70 فریضه فيما سواه نو دا رقم دی لکه په نور میاشت کې په هغه 19 میاشتو کې چې اویا فرضي وکړي یعنی ماته ته ویل پرون چې دا رقم دی فرض کوي یو د ماپښین منځ دی وکړي په جماعت باندې دا داسې دی لکه دوی میاشتې لش پی چې ته په نور ټیم کې د ماپښین جماعت کوي هغه رقم د ساعت هغه رقم د مازدیګر د ماښام د ماښام دا رقم دی یعنی یو فرض کار د دې روژې د شدي هغه دی لکه هغه نور وخت اویا فرض خدا پاک دا یو فرض په اویا فرض در بدلی وهو شهر الصبر دا میاشت چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو د صحابه کرام ته فرمایل چې وهو شهر الصبر دا د صبر میاشت ده انسانان په دې کې صبر کوي د خوراک و د چښلو څخه او د هر قسم خواهشاتو چې کوم نفس خواهش ورته کوي د هغه څخه انسان چشي په صبر دا د صبر میاشت ده اوس هر سړی د هغه خوراکي څه د چښلو شي څه د دې څخه په صبر دی حتی که نشه کوي سګریټ نسواري د دې څخه هم په صبر نسواري په ګرځ میات سوي نه سګریټ په ګرځ لیکن دغه شو عامي ورځي سي سګریټ یو غنټه کتر نس پر شوی دغه رقم نسوار دی یو غنټه نسوار نس پر شوی لیکن پروژه کې د نسوار په باره کې دومره د الله جل جلاله مهرباني د شماشام پر یادیږي چې ماشام شماز بیا ځان وو سو بیا موږ باندې کوي بیا دومره ورته پات منای دا چیز دی دا الله جل جلاله په دې کې صبر یشي دا یو صبر میاشت ده ځکه دا الله رسول فرمایي چې هو شهر الصبر دا میاشت د صبر میاشت ده او په دې خبره باندې خو پرای یو مزګر خبره کې روزي څاک وایم والصبر ثوابه الجنه او د دې صبر چې انسان بیا صبر وکړي د دې صبر په عوض کې الله جل جلاله چې جوړ کړي جنت ورکړي په دنیا کې رضا ورکړي الله تعالی خپل رضا او رضا قیامت بیا چې جوړ کړي جنت دا د صبر بیا عوض دی وشهر المواساة او دغه میاشت د غمخواري میاشت ده پر مسکینانو باندې په پښتنه کوي پر همسایه باندې په پښتنه کوي دا د غمخواري میاشت ده وشهر يزاد فيه رزق دا یو داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې الله جل جلاله و دې خلکو ته بلا حساب رزقونه ورکوي دا د رزق د روزي میاشت ده څنګه میاشت ده الله جل جلاله پر هغه مړو پر غنیانو خلکو باندې مهربانه سي هغه ته دنیا ور بیا دا هغه په ځل کې دا رواجي چې یاره دا خو د مواسیات میاشت ده دا د غمخواري میاشت ده پر دې مسکینانو باندې پښتنه وکړه پر دې کونډو پر یتیمانو باندې پښتنه وکړه پر دې همسایګانو باندې پښتنه وکړه هغه بیا الله جل جلاله پر دې مسکینانو باندې څه وکړي پر هغه باندې مهربانه نو ځکه
دا میاشت چې ده دا د رزق د روزۍ میاشت ده. خدای پاک مسکینان هم ماړه کړي په وجه د مهربانۍ د رحم کولو د هغه مړو خلکو، او غنیان هم ماړه کړي په وجه باندې د څه شي د الله جل جلاله په خپله پر مهربانۍ. نو دا چې ده د رزق روزۍ میاشت ده، د رزق د پراخۍ میاشت ده او د مواسات میاشت ده. په دې کې به یو پر بل باندې پوښتنه سره کوي. من فطر فيه صائما، بیا په دې خطبه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو ته وفرمایل چې اے صحابه کرامو، من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه، چې څوک وای وروژاتي ته خوراک ورکي، هغه ته افطار ورکي، هغه ته روژه ورکي، نو دا به د ده دپاره د ده د ګناهو د بخش ذریعه وګرځېږي. الله پاک د ګناهونو معاف کړي. وعتق رقبة من نار، او الله جل جلاله بیا دا غاړه د اوره څخه آزاده. اوس بیا د غمه ډکه په روژه کې بیا خلک د مېلمنو څخه دغه جنځغلي چې ولته یو دغه روان شي، بابا دا خو مېلمن نه یي، الله چې وټله په لاس کې ورکړي. نه د خدای بندګان مېلمه پسې علیحده ګرځئ، زما د خدای فضا قسم دا به ستاسې دپاره د دنیا او د آخرت ذریعه جوړېږي. د بخش دپاره چې ذریعه جوړه شي، د مغفرت ذریعه به جوړه شي، الله تعالی به دې معاف کړي او په ورځ د قیامت به دې خدای پاک غاړه د اوره څخه فارغه کړي، خلاص کړي. مثلا مزغله دې حدیث کې دوه جزء لا فاتیږي ان شاء الله تعالی چې پر هغه باندې به سبا بیا خبره. دا خو د رسول الله ګوره ما درته وویل، د رسول الله په یوه خبره کې دومره مجلسونه ستا، دومره خبرې پکښې دي، دومره حکمتونه پکښې دي چې زما د خدای فضا قسم وي زه خالي پر دا وهو شهر الصبر چې دا میاشت د صبر د رسول الله د خولې څخه دا الفاظ خالي راوتلي دي. تقریبا ان شاء الله تعالی الله سوري زه خالي پر دا خبر باندې کوي چې وهو شهر الصبر، خالي پر دا یوه خبره دا نور خبرو خو مړ شو. وهو شهر المواسات، دا د غمخوارۍ میاشت ده. خالي پر دې شهر مواسات باندې الله سوري ان شاء الله ورته کوي. خالي دغه حدیث دا یو حدیث دا مرته داسې کې پرې وویل کې تفصیلا زه ووایم، تشریحا یې ووایم، تقریبا شاید کېدای شي د اجاقبت ورځې پورې ورسېږي. دې کې دومره حکمتونه پراته دي. دا د رسول الله د خولې الفاظ مسخره خو نه ده، د چا د خولې الفاظ دي، د چا د خولې د الفاظ راوتلي دي. ځکه د دې به خامخا هغه احکامات او هغه خوند، هغه شوق، هغه تشریح، هغه عشق، هغه په دې کې خامخا دي. لهذا هغه یو دوه جزء پاتې شول، هغه به ان شاء الله تعالی سبا ووایي. الله تعالی دې موږ ته دا توفیق راکړي چې موږ غمخواري وکړو پر مسکینانو باندې، پر یتیمانو باندې. ګور دا د غمخوارۍ میاشت ده، پر همسایه باندې به ډېر پام کوي. په خپله دنې چې تا ته روشونه پرته وي، همسایه دې د لوږې مړي. هغه ورځ ما له حجرې له سړی راغلی ویل زما دې د خدای فضا قسم که په 3 میاشته ما غوښه په کور کې پخوي. په دا اوس روژه کې ما ته بیا قسم واخیستل ونکړم تر اختر ورته خیال زه دې غوښه راوړم. یاره دې خلک څه د خدای بندګان په دا حجره کې ما ته دې کسان راځي چې خالي ماجدار ورته وایي زه ستې د مخه مجلس کوم، زه دې مخه درته ګایږم. قسم به خدای چې نو که په چا کې غیرت و حیا و شرم و، قسم به خدای ځانته یا ځان مړ کړي او یا چې څه یې د لوږې ګرې ورته ورکړي چې داسې مجلسونه دا خلک له ماته کوي. پر وړو باندې والله که قدرت لري، پر وړو باندې، پر وروځو باندې والله که قدرت لري. غوښه د چا په یاد، غوښه د چا په یاد. یعنې کشنیان په یو دې شیانو باندې ګرځي، یا د شودو کشنیان په دې شیانو باندې ګرځي چې والله کې موږ ته په لاس کالو کښې انشاءالله ورنږدې دي. د شودو کشنیان په هغه باندې ګرځي. د مور شودې ستان نه د دکان شودې ته 800 روپۍ دي، په کور کې 2 روپۍ خریب لري نه. داسې ناولې دې راته کوي چې ما یې ورې چې ورتاریا دا اوس هغه ورځ په ولې سړی راغلی ویل والله که ما په 3 میاشتې په 4 میاشتې باندې ما د غوښې درک غوښه ما والله که په کور کې پخ کړې او په دې روژه کې مې تر اختره ولاړه ته خیال چې پخه دي ځکه پیسې نه زه په چیرې پخوم. لیکن هغه سړی چې په کلي کې ته ووینې په دې اندازه راوځي چې ستا کپړې دې ورته ایستېږي ماج لکه یو کراس چېشتی تر برګلګت. سبا موږ ته غم دغه دی، سبا موږ هغه ته بیا په بد نظر باندې کوو، هغه ته بیا پیغور ورکوو، هغه د تربورګوي د وجې چې د باندې په دې نظر راوځي. په کور کې فعال زه خبر یو الله په خبر یو زه په خبر، لیکن د باندې په دې نظر وځي. ما درته وویل چې قسم خدای شي وینې ته چې یار نیمه کلي به دې ساتي، لیکن هغه سړی په کور کې دا نه کوي. نه پر دې خلکو باندې پوښتنه کوي، د خدای دپاره پوښتنه کوي. دا د غمخوارۍ میاشت ده، مسکینان سته، یتیمان سته، کونډې سته، ډېر یتیمان سته، داسې یتیمان سته چې څه درته ووایم اوله د یتیمان سته. اوس پرون یو چا یو ویډیو راښکاره کړله، ما وکتل کشنیان دي 4-5 کشنیان دي و قبر ته ولاړ دي ژاړي. یو سړی پر راغلی دی موبایل یې دستګیر خلاص کړي، هغه موبایل ویډیو ډکوي. ابا دا کشنیان داسې ژاړي، کشنې دومره کشنیان 4-5 کشنیان پر چیش باندې ژاړي چې هغه سړی ورغلی ول دغه زما پلار د شهید سوی. موږ په کور کې د
روژه ماشه زما مور نه لري په کور کې موږ د اختر کپړې نه لرو ایوه کښنې دا ورته ویل بل کښنې درته ولې ژاړي هغه دغه زما پلار ابا څلور پنځه کښنیانو دا د ځان سره بوتل ما بې وسې کور ته کوره شوی وک ولاړې کور ته بس کیمره هغه ته رالګولې ده ولاړې کور ته کور د شوارلی دوه شهیدانې سوي دي دا یوه یې مور ژوندۍ وه دوې ښځې وې دوې د دغه شهیدانو خویندې وې د هغو یې پوښتنې کولې یاره چې هر څومره سخت زړه دې وایي چې یا دا اورېدلی وایي قسم په خدای چې زړه درکړه چې د خویندې کم الفاظ بیانول د مور یې کم الفاظ بیانول او د ښځې کم الفاظ بیانول دا د بلای مقصد چې عمل وشو دا هم د لیپه د پاکستان دا مسکینان ستا داسې مسکینان ستا د خدای دپاره پوښتنه پر کوئ خدای دپاره پوښتنه پر کوئ خدای تعالی دې موږ ته دا توفیق رانصیب کړي چې موږ په مسکینانو باندې پوښتنه وکړو او خدای تعالی دې د دې روژې د نیولو توفیق موږ ته رانصیب کړي چې ښه په اخلاص او ښه په خوند او ښه په عشق او ښه په برداشت سره ونیسو برداشت ښه شی وما علینا الا البلاغ المبین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا الله يا مجيب الدعوات خدا پاک زموږ دا دعا قبول او مقبول وګرځي خدا پاک زموږ په خاندانو کې زموږ په کورو کې بلکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په امت مسلمه کې چې کم مړي سوي دي یا الله تیر د روزه په برکت سره او د روزه ما په برکت سره وبخښي خدا پاک ته احسان ور سره وکړي یا الله چې کله موږ د پر حالات ته پر موږ باندې هم رحم وکړي خدا پاک ته د مسجد او د حدیث او د بیان او د جماعت د روزه پرې سره زمر پر جرمو باندې زمر پر ګناهو باندې خدا پاک ته قلم د عفو کاش کې یا الله چې میټاو کې خدا پاک ته موږ معاف کې خدا معافرت وکړي مجرمان او ګناګار یو سخت ګناګار خدا پاک د خپل جرم او د خپل ګناه اقرار کوي تر موږ ګناګار په دې ټوله کلی کې په دې ټوله بشین کې نس خدا پاک موږ معاف کې اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته